theorem number 11.5 دا د parallel lines transversal دا څه قسمه خبره ده کړې په theorem کې پکې تا صحیح ده نو دینه مخکې دا پوینټونه مو ورکړي دا یو شی د ایکسپلین کوم چې لاین څه ته ویل کېږي parallel lines څه ته ویل کېږي non parallel lines څه ته ویل کېږي intersecting څه ته ویل کېږي perpendicular څه ته ویل کېږي دا ټول خبرې ایکسپلین کوم transversal شو پای کې دا خبرې ایکسپلین کوم ځکه چې دا په theorem کې پکې ته استعمالي کې بوس صحیح ده نو دې ته اول غوږ کې دی لاین څه ته ویل کېږي لاین ویل کېږي کرښه ته دې کرښه ته ویل کېږي چې دا غي نه سر معلومي او نه ویخ معلومي صحیح شو دا مونږ ویلي دې کرښه چې دا غي نه سر معلوم نه ویخ معلومي ته ویل کېږي لاین چې دوه طرف ته چې هغه وګد شي دې څه ویل کېږي لاین د لاین چې کله مونږ بیا یې سر اول هغه ته بیا ویل کېږي لاین سیګمنټ چې دا غي سر او ویخ دوه معلومي دا مونږ ویلي صحیح شو بیا هغه لاین چې دا غي سر معلومي خو ویخ نه معلوم مطلب یو طرف معلومي بل طرف نه معلوم هغه څه ویل کېږي ری ورته ویل کېږي صحیح شو parallel lines څه ته ویل کېږي دوا یا دوه سیوا لاینز دوا یا دوه سیوا لاینز چې هغه په یو ځای باندې یو بل نه کټ کوي دغه دوا یا دوه سیوا لاینز څه ویل کېږي دا یو بل ته سری parallel دي پر خبره باندې پوه شئ لکه دا دوه لاینونه یو بل ته سری parallel دي دې څه ویل کېږي parallel lines ویل کېږي دا ډایرکټ شارټ وای مخه ځکه چې الته کې تیورم کوم پر خبره باندې پوهیږي non parallel lines څه ویل کېږي دوا یا دوه سیوا لاینز چې هغه یو بل په سره ځای باندې کټ کوي لکه مثال دا لاین شو چې دا یو بل په سنه سزا باندې کټ کوي دې څه ویل کی نان پیرل لاینز ورته ویل کی صحیح شو بیا انټرسیکټینګ لاینز ته ویل کی هم دغه نان پیرل لاین خبر ده چې کله دا لاینونه ولګي دا یو بل کټ کی صحیح شو نو موږ وایو دا دوه لاینونه څه شو انټرسیکټینګ لاین شو مطلب یو بل څه کو کټ کو پر خبر باندې پوه شئ په کوم ځای باندې چې یو بل کټ کی دغه ته ویل کی پوینټ اف انټرسیکشن ورته ویل کی پر باندې پوهیږئ کنه بایسیکټینګ څه ته ویل کېږي چې دوه لاینونه سره یو بل سره دا بایسیکټینګ څه ته ویل کېږي چې دوه یا دوه لاین دوه یا دوه سیوا لاین ته موږ وایو چې دا کله بایسیکټینګ لاینز دي چې کله دا یو لاین دا بل کټ کوي خو په څه باندې په منځ باندې لکه مثال ته دا یو لاین دی او دا لاین راشي دا لاین کټ کی صحیح شو خو په کوم ځای کټ کی په منځ چې دې نه دې طرف ته چې کومه فاصله ده او دې ځای نه دې طرف ته چې کومه فاصله ده اصلي یو شانتي نو موږ وایو چې دا لاین او دا لاین دا یو بل ته سړي بایسیکټینګ لاین مطلب دا د دې اوس شو بایسیکټر شو وایي ګره دې ته ویل کېږي دا د څه شو بایسیکټر شو خو یاد ساته ګوره دې سې کټ کوی نه خبر باندې پېږي پرپینډیکولر لاین څه ته ویل کېږي پرپینډیکولر یو لاین ته ویل کېږي چې دا د بل لاین سره پرپینډیکولر دی کچرته دې بل ته سره دا لګي دا بل کټ کوي خو نیغ په نیغه کټ کوي مطلب انګل سو راغی 90 ډیګري راغی چې کله یو لاین چې دی هغه بل لاین په دې طریقې سره کټ کوي یو لاین لګي بل لاین په دې طریقې سره کټ کوي خو چې نیغ په نیغه کټ کوي وایي نو دیو ته ویل کېږي چې دا د سره پرپینډیکولر لاین ضروري نه چې په منځ دی کټ کی وس کچرته دا نیغ لاین دا لاندې ملاس لاین دی کچرته بل برس په منځ کټ کو خبر پوهیږي چې دا لاین ولګیدو او دا لاین څه کو په منځ کټ کو نو بیا دې لاین ته ویل کېږي چې دا دې لاین سره پرپینډیکولر بایسیکټر دی بایسیکټر څه ته ویل کېږي په منځ به کټ کو کنه پرپینډیکولر به چل کو نیغ به کټ کو نو دې هم نیغ کټ کو او هم په منځ کټ کو دې څه ویل کېږي پرپینډیکولر بایسیکټر ورته ویل کېږي ټرانسورسل وس ټرانسورسل خبره کوه ټرانسورسل څه ته ویل کېږي دوا یا دوه سیوا پیرالل لاینز دوا یا دوه سیوام کې دي شي پیرالل لاینز چې یو لاین ولګي هغه دا دوا یا دوه سیوا پیرالل لاینز چې هغه څه کې کټ پر خبر باندې پوهیږي چې کټ کی مطلب دا ورته سره شي انټرسیکټینګ لاین راشي خو دا وس د یو نه دی د دوه لاین دی یا دوه سیوا دی او هغه دوه لاینونه چې دي هغه څنګه دي هغه پیرالل دی وبدا نو دا چې کمپنی سور باندې ما وسته دي د څه ویل کېږي ټرانسورسل دام لاین دی د لاین ته څه ویل کېږي چې دا ټرانسورسل دی و دا ټرانسورسل نه دی دا سوینګ لري ګوره 1 2 3 4 ویږي 5 6 7 8 پر هوران پېږي نو په دې دا ټوټل سوینګ لري اته انګل لري نو په دې اته انګلو کې خپه غور سره وته وکړي مثال تور دې ته ما وی دا انګل 1 شو دا 2 شو دا 3 دا 4 دا 5 دا 6 دا 7 دا 8 نو په دې کریسپونډینګ انګل کوم انګل ته ویل کی کریسپونډینګ انګل سړي هغه دې انګل ته ویل کی ګورا دا انګل 1 نه دا دا به کریسپونډینګ دی د دې انګل ولی په کم پوزیشن چې الته هغه په هغه پوزیشن دلته کې دا 5 نو دی 1 او 5 ته ویل کی چې دا کوم انګل دي دا 1 او 5 چې دا کریسپونډینګ یو ځدانې ډېر شی به ګورا دلته په دې پوزیشن انګل سره 2 دا دلته سره 6
نو 2 او 6 ته ویل کېږي دا هم سری کرسپانډینګ انګلز دي. پر خبره باندې پوه شئ؟ دا به دې ورته مخامخ ولیکم ها. 1 او 5 کرسپانډینګ انګل دي، 2 او 6 هم سری کرسپانډینګ انګل دي. 2 او 6 دا نور کم کم انګل دي. دلته 3 دا، دلته سره 7 دا. نو انګل 3 او 7 دا سری دا کرسپانډینګ انګلز دي. پر خبره باندې پوه شئ؟ الته چې په کوم پوزیشن باندې دلته کوم په هغه پوزیشن باندې ګوري. انګل 4 او انګل 8 دا سری دام کرسپانډینګ انګل دي. انګل 4 او انګل 8 چې دا به سری کرسپانډینګ انګل دي. بل به سپاتې شو کنو انګل 1 5 شو او 2 6 شو 7 او بل څه شو 3 او 4 او 8 دا ټول سي دا به سری کرسپانډینګ انګل دي. کرسپانډینګ انګل یو پیژنده کنه. بل قسم انګل په تبه کې ویل کې سو الټرنیټ انګل. ها دا کرسپانډینګ انګل به یا ساتي دا به یو شانتي چې 1 سونو 5 پم هغه مري، 2 سونو 6 پم هغه مري، 3 سونو 7 پم هغه مري، 4 سونو 8 پم هغه مري. شو نو په ترانسورسل کې با کرسپانډینګ انګل چې دا به یو شانتي. بل الټرنیټ انګل چې دا څه ویل کېږي؟ الټرنیټ انګل دی انګل ته ویل کېږي. ګوره چې الټا دا انګل دا 1 نو په دې ځکه کې بعد د هغه سي الټي دا 1 دی 7 د سره الټرنیټ دا الټا 1 دا دلته سره 7 دا لکه دا هغه کرسپانډینګ انګل دي. کرسپانډینګ انګل په شان دي خو یو هغه طرف ته بل بسې دې طرف ته وي. نو په ترانسورسل کې با الټرنیټ انګلز چې اب هم سي کانګرونټي 1 بر 7 کانګرونټي ویږي. وس ګورا 5 انګل 5 پر سره کانګرونټي د 3 انګل 3 او 5 دا به یو بل سي دا الټرنیټ سمي الټرنیټ انګلز به او دا هم کانګرونټي. ها بل انګل 2 او 8 دا الټرنیټ دی اني 2 او دلته سره 8 دی. نو انګل 2 او 8 دا به دي الټرنیټ انګلز دا به هم کانګرونټي. انګل 3 او 5 په شو یاد ساتي کو دا چې یو زد شان دی راغی. ها دا تاسو ما ویلو هم صحیح شو دا الټرنیټ. ها او بل دلته کې انګل 4 او دلته کې نو دا انګل 4 او 6 انګل 4 او 6 دا هم سړي دا دي الټرنیټ انګل دا به هم کانګرونټي. یاد بساتئ په ترانسورسل کې با الټرنیټ انګلز ټول سي کانګرونټي. کرسپانډینګ انګلز به سي اب هم کانګرونټي. خو انګل یو پیژنې کرسپانډینګ او الټرنیټ. ها ورټیکل انګل څه ته ویل کی؟ یو بل ته مخامخ چې کمی دلته 1 نه دته مخامخ سره 3 یو دا 1 او 3 څه شو دا ورټیکل انګل شو. دا ورټیکل انګل به یو شانتي 4 دته مخامخ سره 2 نو 2 او 4 دا څه شو ورټیکل انګل شو. په ترانسورسل کې با دا ورټیکل انګل به کانګرونټي. 8 ته مخامخ سره 6 8 او 6 دا سری ورټیکل انګل دي. بل 5 او 7 سری ورټیکل انګلز دي. نو دا ورځان سره یاد ساتي په ترانسورسل کې بعد کرسپانډینګ انګلز الټرنیټ انګلز ورټیکل انګل دا بسې دا به ټولي کانګرونټ. تاسو په خبره باندې پوه شئ کنه. وس کو دا تیورم دې تیورم ته په غور سره وکړئ. دا تیورم اول سټیټمنټ ته په غور سره وګورئ. F3 or more parallel lines F3 کچرته درې یا درېونه سیوا parallel lines دا لاینز مې راغستې دي. دا AB یو لاین شو، دا CD یو لاین شو او دا EF یو لاین شو. دا درې وانه چې دي دا درې مې راغستې درېونه سیوا مې راغستې صحیح ده. نو دا درې وانه لاینونه څه دي یو بل ته parallel دي که نه دي؟ نو که چېرته درې یا درېونه سیوا parallel lines دي make اگر راغی so congruent intercepts on transversal. کچرته یو ترانسورسل مونږ د دریو parallel line ته ډرا کو او غي چل کې دا ترانسورسل لګي دا parallel lines چې کوم دي وکړه په غور سره. ها کدرې یا دریو سیوا parallel lines دي او دې ته یو ترانسورسل راخ کوو دا LX چې دا ورته ما سره راخ کوو ترانسورسل او دې راغی دا کومه حصہ چې دا او دا کومه حصہ چې دا په دا کم ځګونو باندې چې دا parallel line کټ شوی دي دا حصہ او دا حصہ دې سي یو شانتي راغی. دلته دا حصہ سره راغی یو شانتي راغی مطلب MN او NPC congruent. No بیا وی چلی they also intercept congruent segments on any other line that cuts them. was وکړه کدی دریو parallel lines تا مونږ بل یو د سکر خډرا کو چې هغه هم دا درې parallel line چې کټ کوي لکه دا کیو وای چې دا درې parallel line کټ کوي کنه نو دا غیب هغه هم د دې په شانتي یو شانتي سی چې راغی مطلب دای سبسي یو شانتي. خبره ورپېږي بیا وکړي کچرتا درې یا درې سیوا parallel lines هغه تا په یو لاین کټ کړل او دلته دای ځګه برابر وو دا به شرط ښه کدا برابر نو بیا دا برابر نه ښه کدا برابر وو نو که یو بل لاین تر راکاږي او هغه دا لاینونه کټ کړي نو دا ځګونه چې دا به هم برابرې دا ځې او د دې ځګه بسې برابرې موږ دا پروف کوو چې RS په برابر سو د ST. نو ټو پروف دا ډایرکټ ویم پروف کوو موږ سو RS په کانګرونټ پروف کوو نو سو د ST. پر خبره ان پوښي ګیون کې څه سری ګوره ګیون کې اولوي وی کنه درې parallel lines یا درې سیوا نو ما راوغسل ABCDEF می parallel lines راوغسل
ट्रांसवर्सल में راغ الکس ट्रांसवर्सल में ولې راغ ځکه چې دا پیرل لاینز چې کم شیس کټ کې اکه شیس تک ट्रांसवर्सल ویل کېدل کې مو سوې و پیرل لاینز چې دوه لري سیوا کول هم چې کم لاین کټ کې د کټ کېدو ولا دی لاین ته څه لګي ट्रांसवर्सल ویل کې نو ځکه کې درې پیرل لاینز دي نو دا څه کټ کې دا الکس کټ کې نو په دې وجه سره دا الکس شو ट्रांसवर्सल شو نو الکس میراث نو ट्रांसवर्सल چې دا انټرسپټس راغی اي بي سي ډي اف د ای اف د اي بي سي ډي او د ای اف دا انټرسپټس راغی کم کم ام ان پی مطلب کټ کې په کم کم پوائنټ باندې ام ان پی باندې خبره پوهیږي سج ډیټ څنګه چې دا ام ان چې سونه فاصله ده د ام ان او د ان پی چې سونه فاصله ده سره یو شان دي وس دا دې پر ګوره د یو خبرې دا ګیون شو وس دې بل دې پروف خبرې ته چې کله مونږ زو دا غیر لپاره چې کم ګیون پکاره خبره پوهیږي دې پروف ته چې کم زو دا غیر لپاره کم ګیون پکاره نو یو بل لاین بډ راکو اب کټ کوي کنه دا درېونه لاینونه نو ځکه ما راوځ چې وال ان در ट्रांसवर्सल بل ट्रांसवर्सल می راخلو کم یو کیو وای دا بل ट्रांसवर्सल راخلو دا ګیون ده چې هغه چل کې انټرسپټ کوي دا سو اي بي سي ډي ای اف دا انټرسپټ کوي نو دم لفظ استعمال شي دم مطلب دا بر خبره مو وکړه نو دا اي بي سي ډي ای اف دام کټ کوي په کوم پوینټونو ار اس ټي باندې وسه پوینټونو خو ډیره مختلف دي کنه پایپ لاینونو خو غیر ځکه می دم استعمال کو او پوینټونو خو مختلف دي کنه نو په ار اس ټي باندې څه کوي کټ کوي نو موږ څه ثابتو to prove مونږ څه ثابتو چې دا ار اس د دې نو دیس پر چې کوم فاصله او د اس نو ټي پر چې کوم فاصله مونږ دا ثابتو چې دا به صحیح یو شان دي وس دا ار اس او اس ټي چې دا کانګرنت ثابتولې د دې لپاره موږ څه کوو کنستراکشن کوو کنستراکشن مونږ څنګه کوو مونږ د دې چلو کو وکړي مونږ بدلته یو پیرالوګرام پیدا کوو او دلته به څه پیدا کوو پیرالوګرام وس وکړي اول وکړي کنستراکشن باندې ځان پوهه فرام ار دا ار پوینټ نه دا ار پوینټ د دې نه به چلو کو د دې ار پوینټ نمبر ډرا کو ار یو پیرالل ټو الکس الکس دا لاین دی اني نو د ار نه با دی لاین ته مخامخ چې څنګه چې دا لاین دی ته به مخامخ پیرالل لاین ډرا کو دا ورته پیرالل دي ډرا کوي اني دا الکس دا ار او دیب دا ار چې کوم د ار نه پیرالل لاین ډرا کو په کوم ځای باندې کټ کو دا لاین په دې ځای باندې کټ کو کنه دې سمینم سور کو یو نیمونو نو فرام ار د ار نه ډرا ار یو دا ار یو مسو کو پیرالل لاین ډرا کو ستا ال ایکس ته الکس ته پیرالل لاین ډرا ٹھیک ده which meets چې هغه چې ملاویږي دا پیرالل لاین چې ملاویږي سی ډي ات یو دا سی ډي په څه باندې کټ کوي د سی ډي سره ملاویږي دا سی ډي لاین نه دا سره ملاویږي په کوم ځای باندې په یو پوینټ باندې سره څه کېږي ملاویږي دا یو خبره شو فرام اس دا اس نه دا اس نه دا اس نه هم شلو کو پیرالل لاین ډرا کو اس وی دا موږ ګور پیرالل لاین ډرا کو اس دې نه مسنه ورکو وی خو یاد ساته دا اس وی په څه پیرالل ال ایکس ته غټ ال ایکس ته دا پیرالل which meets چې هغه ملاویږي د سره د ای ای اف سره په کوم پوینټ باندې په وی پوینټ باندې دا ای اف چې دا څه کې کټ کوي دلته کې په کتاب کې دلته کې دا ار وی لیکل یا به دا ار لیکل دا نو دا اس کوي صحیح ده خبره پوه شئ ها لیبل انګلز وس دا کوم دلته کې کوم انګل رغیږي د له څور کا نمونه ورکا یو انګل خیال وکړه یو دلته کې رخصه دې مسوي انګل 1 یو انګل وګوره دلته رخصه دې مسوي انګل 3 انګل 1 انګل 3 ماري ډایرکټ راځي ښا یو انګل چې دا دلته رخصه دې ته مسوي انګل 2 او یو انګل دلته رخصه دې ته مسوي انګل 4 د دې سپری پوښتنه وس پروپلرال سټیټمنټ ریزن ورکو ښا په دې کې څه خبرې دي چې هغه اضافي مالی کړی دا ځان سره یاد ساتي ها ار یو پیرالل د الکس دا ار یو پیرالل د الکس دا خبره معنی دا موږ په څه کې په کنستراکشن کې اوسوي کنه په دې سات باندې ار یو او الکس یو بل ته پیرالل چې کله دا ار یو دی غټ لاین ته پیرالل شو نو دا ار یو بری ام ان ته پیرالل دي یبا ولې ځکه چې دا غټ لاین ته پیرالل د دې سی سی ته هم پیرالل کړه نو ار یو په پیرالل شي څه دا ام ان ته ولې ځکه چې دا ام ان د الکس حصہ ده دا ام ان نه دا ام ان دا د مکمل دا ال ایکس چې کوم راغلی دا سره حصہ ده وس دا چل ولې کوم دا چل ځکه کومه چې زه اوس دلته کې سره غوم زه بدلته کې یو پیرالوګرام راغوم ها د یو پیرالوګرام راغوم دا ثابتوم چې دا پیرالوګرام دی دا ان ام ان یو ار دا ثابتوم چې دا سره پیرالوګرام دی نو پیرالوګرام یو پراپرټی دا پیرالوګرام ډیفینیشن موږ څه وایي چې اپوزیټ سایډز بای سي پیرالل دي د هر هغه کوادریلیټرل چې داغه اپوزیټ سایډز پیرالل دا به سي پیرالوګرام نه په دې وجه سره ثابتوم ها ار یو می پیرالل ثابت کو ام ان تا ثابت می کو ار یو ام ان تا پیرالل ثابت کو اوس بس ثابتوم پیرالل ام ار او ان یو دا به پیرالل ثابتوم صحیح شو نو دا مې ډایرکټ لیکلی ګور وکړه ای بي پیرالل سی ډي ته دا ای بي ان مکمل لاین دا سی ډي ته پیرالل کړو دا ام ار په سره پاسه پروت دی دا ام ار په کم لاین لا پاسه پروت دی په ای بي لا پاسه پروت دی نو ای بي پیرالل سی ډي دا ای بي لا پاسه پروت دی ام ار
دا ام ار مطلب سره د ای بي سره حصہ ده او دا ان یو په سره پاسه پروت دی په سی ډي نو دا ان یو چې دا سی ډي حصہ ده نو چې ای بي سی ډي ته پیر شو ام ار به ان یو ته پیر لیکه باندې ولې ځکه چې ام ار پارت اف ای بي او ان یو چې پارت اف سی ډي نو ګوره دا دوه پیرل شو او دا دوه پیرل شو سره شو پیرلوګرام راښو دسکنو د شی پیرلوګرام سپر یو کې کوم پر لاندې کې بیان کوم نو ام ان یو ار سره شو پیرلوګرام ولې ځکه چې ډیفینیشن اف پیرلوګرام سره چې اپوزیټ ساید به پیرل نو دا ساید او دا ساید باندې اپوزیټ دا پیرل شو نه دی دوه پیرلوګرام راښو ټیک ده و چې دا پیرلوګرام راښو نو موږ پیرلوګرام په دې باندې تیورمز کړی دي چې کله یو فګر تا ثابت کو چې دا پیرلوګرام دی نو داغه اپوزیټ سایډز به سي اب کانګرونټ نو چې اپوزیټ سایډز کانګرونټ ام ان وګوره دته مخامخ سره ار یو دی ام ان دار دته مخامخ د ار یو دی نو ام ان برابر شي د سو د ار یو دې ته ما ایکویشن نمبر 1 وی اولی ځکه چې اپوزیټ سایډز اف پیرلوګرام ار کانګرونټ د پیرلوګرام اپوزیټ سایډز به سي کانګرونټ دا یو خبره وسلانی استعمالي کې په دې وجه سره ما دته ایکویشن نمبر 1 ویلې پر خبره پوښي سیمیلرلی په دې طریقې سره د لاندې ته وګوره دا ډایرکټ زوی ما الریډي بوک والا سیمیلرلی کنه ډایرکټ دا خبره لیکل دا خو ما صدا پوینټونه ولیکل خو دلته کې دا پوینټونه ډایرکټ ګوره دلته کې وګوره اس وی پیرل د ان ایکس تا نو اس وی پیرل شي ان پی ته ولې ځکه چې دا ان پی د ال ایکس یو حصہ ده نو اس وی ان پی پیرل شو دا یو خبره شو اپوزیټ سایډز پیرل شو ټیک ده بل خبره دلته کې اوس بل خبره ته وګوره دا سی ډي او ای اف لاین یو بل ته پیرل دي دا ان اس چې دا ان اس دا د دې سی ډي لاین یو حصہ ده کنه او دا پی وی چې دا هم دا پی وی چې کوم دی دا هم د ای اف لاین یو حصہ ده کنه نو ان اس او پی وی دا هم یو بل ته شي پیرل شي ان اس او پی وی به یو بل ته شي پیرل شي نو اپوزیټ سایډز پیرل شو دا چې کوم اپوزیټ سایډز دي او دا چې کوم اپوزیټ سایډز دي دا پیرل شو نو ان پی وی اس دا سره شو پیرلوګرام راښو دا پیرلوګرام راښو نو ان پی او اس وی وبکې سي یو شانتي ان پی او اس وی دا اپوزیټ سایډز وبکې سي کانګرونټ دلته اپوزیټ سایډز کانګرونټ دلته ان پی او اس وی شو کانګرونټ شو خو اوس وخت کېده ما دلته وی چې ام ان د څه برابر دی د ار یو او دلته مې ویلي دي دلته وګوره چې ام ان بر څه برابر دی د ان پی دلته مې ویلي چې ام ان د څه برابر دی ان پی دا خبره په ګیون کې کړله ګیون خدا نه کړ ام ان مې د ار یو برابر دی بیا ام ان د ان پی برابر دی نو مطلب دا چې دا ار یو او ان پی په بل څه شو برابر شو نو لاندې مې ولیکو چې ار وی او ان پی څه شو برابر شو ځکه چې ټرانزیټیو پراپرټي ده و چې ار یو او ان پی برابر شو بر مې ویلي چې ان پی د اس وی برابر دی دلته مې ار وی د ان پی برابر دی او بر مې ویلي چې ان پی د اس وی برابر دی مطلب دا ار یو او اس وی په بل کې څه شو برابر شو دا ار یو او اس وی په کومه طریقه سره برابر شو په خبره باندې پوه شئ چې ار یو د ان پی برابر دی ام ان د ان پی برابر دی او ام ان د ان پی کوم ځای کې ملي ام ان د ار یو برابر دی او ام ان د ان پی برابر دی نو ار یو برابر شي د ان پی بیا ان پی د اس وی برابر دی نو ار یو برابر شي د اس وی په دې خبره باندې پوه شئ دا ولې دا مې دلته کې اشاره کړل چې دا ټوټل سم ټرانزیټ پراپرټي بار استعمال دا ځان سره سیټ لیکلی نو بیا تاسو په دې باندې پوهیږئ ښه و دلته کې وګوره چې ار یو د اس وی برابر دی ار یو او اس وی برابر دي دواړه کنه ار یو اس وی برابر کړه او ار یو پیرالل ال ایکس تا ٹھیک ده دا ار یو نه دا ال ایکس لاین د پیرالل کنه په کوم ځای کې ویلي دلته ویلي په کنستراکشن کې او اس وی چې دا هم پیرالل دی ال ایکس تا دلته کې پس کې ویلي په کنستراکشن کې چې ار یو هم ال ایکس تا پیرالل دی اس وی هم ال ایکس تا پیرالل دی نو مطلب دا شو چې دا ار یو اس وی به ولته پیرالل شي کنه بای یوزینګ ټرانزیټیو پراپرټي نو ار یو پیرالل شو څه تا اس وی دا ولی ځکه بوث ار پیرالل ټو ال ایکس دا پیرالل دي څه ال ایکس تا نو دا خبره را دیږي کې پوری او دا پیرالل د دې دوه نوم څه پیدا راځي اوس وکړه دلته کې ټرایانګل راواله ټرایانګل ار یو اس راواله ار یو اس ټرایانګل کوم ځای کې دی دیږي کې ته ګوره ها دا ټرایانګل اینه و دا ټرایانګل راواله ار یو اس دا ټرایانګل مې راوستو او بل ټرایانګل اس وی ټی ټرایانګل اس وی او ټی دا ټرایانګل مې راوست زبې چل وکم دا دوه ټرایانګلز به کانګرونټ ثابت کم چې کله دا دوه ټرایانګل کانګرونټ ثابت شو نو دا سایډ بر دې شي برابر شي نو پروف شي وځ وخت کړي چې دا دوه ټرایانګل ز کانګرونټ ثابتوم نو وځ وخت کړي اول نمبر خبر خدا را ګوره الته کې مې ته کرسپونډینګ انګلز طریقې مې ته خو لکنه انګل نه ډایرکټ سٹارټ انم ګوره دلته انګل 1 دا دلته کې په دغه پوزیشن کوم انګل دا انګل 2 انګل 1 او انګل 2 برابر دي ولی کرسپونډینګ انګل دي یو خبر ختمه دلته انګل 3 دا دلته په کوم دغه پوزیشن کوم انګل دا انګل 4 انګل 3 او انګل 4 برابر شو ولی کرسپونډینګ انګل دي او دا ار یو چې کوم دی دا ار اس نه یادوم ار اس او اس ټی نه یادوم ها دا کوم ار یو چې دا برابر رسو د اس وی
آر یو او اس وی برابر دی ولي دا مې د قشن لیکل دا ما پروف کو د دې اصل کې د دې خبره د پاره دا غون کار ما وکړو نو آر یو او اس وی ولي برابر دي ځکه دا ما څه کړی برادر پروف کړی او په کومه طریقه سره پروف کړی دا بر خبره ټوټل موجوده ده ٹھیک ده نو په دې یو ټرایانګل کې وګوره په دې یو ټرایانګل کې دا یو انګل چې کومه دا یو انګل یعنی دا یو انګل شو او دا سایډ شو نان انکلود سایډ دی کنه نو په دې ټرایانګل کې دا یو انګل او دا یو انګل او نان انکلود سایډ مطلب برابر دی د بل ټرایانګل د دې انګل د دې انګل او د دې نان انکلود سایډ ټول ټرایانګل څه شو برابر شو نو ما اخو ال د کې لیکل چې therefore triangle R U S برابر شو د triangle SVT د triangle SVT کومه کانګرونسي ده انګل سایډ ولې دوه انګل نان انکلود سایډ برابر شو دوه انګل نان انکلود سایډ نو چې دا دوه ټرایانګل برابر شو نو دا RS سایډ چې کوم دی دا برابر شي د سو د ST ولې RS په ولې د ST برابر شي ځکه چې دا corresponding sides دي د congruent triangle دا به خامخا سي congruent بیا وکړې دي دا corresponding sides of congruent triangles are congruent لکه چې دا corresponding side مطلب سره چې په کوم پوزیشن دلته کې سایډ دی په پوزیشن باندې دا سایډ دی چې دوه ټرایانګلز یو شان دي دا corresponding sides به هم سي یو شان دي او دا خبره خو ثابتول غوښتل چې RS چې دی ST چې دی ثابت کوم خو اصل کې د موږ دا وی کنه چې RS د ST ثابت کا نو دا تیورم چې تیورم نمبر 11.5 چې دا پروف شو